میاشت کې 27 رجب شپه باندې دا شوی پرون دا به ورځ دغه شپه وه نو غرض دا دی چې معراج شریف دا داسې عظیمه معجزه ده دا قوم مولا احمد مجتبی فخر الرسل ختم الرسل خاتم النبیین رحمتا للعالمین د بشیر و نذیر د سراج منیر د داعی الله د جناب محمد رسول الله طول صلی الله علیه و آله وسلم داسې عظیمه معجزه ده چې داسې معجزه بل یو نبی او رسول مبارک ته داسې نه ده ملو شوی دلیل په د قرآن کریم ډېر آیتونه دي بطور نمونه ما د هغې نه د سورې بني اسرائیل چې دې د سورې اسرا وایي اسرا د شپې چکر ته وایي د شپې تللو ته وایي نو ځکه د سورې اسرا دې ته وایي چې په دې کې آقا و مولا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک تعالی جل جلاله د شپې چکر ورکړي په لږه حصه کې او هغه چکر د کم دی چکر مونږ او تاسو چکرو کندرات ته بلاړ شو اصحاب بابا ته بلاړ شو پیر بابا ته بلاړ شو که نیکان خلک خو چې د نیکۍ ځای بیانوي که او چې دا لوپره پاټي چکر وایي چېرته بلاړ شي ملکڼ ته به دا ټرټورې جوړ کړي د جمعې په ورځ که نه او رواني ملکڼ ته سوات ته بلاړ شي دا ګبین جبه ده او مالم جبه ده او پیزاګټ دی او پلانکې دی او هغه بل دیر علاقې دي که نه چکر یې خلک وایي نو او موږ په خپل پیټرول او خرچه باندې یار دوست خرچه وکړي نو موږ له چکر راکړي نو تاسو یارانه دوستانو کې چکر شته ستاسو په مینه او محبت او په تعلق کې زما او ستا چکر شته نو د الله جل جلاله چې د خپل محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک سره کومه بې کچه او بې حده مینه ده نو آیا په هغې مینه کې به چکر نه آیا په هغې تعلق کې به چکر نه ته چې خپل یار اشنا او یار دوست لا رشتہ دار ملګري لا د جماعت مولا قاری صاحب لا خوشحاله شي او چکر ورکې نو 100,000 روپۍ پې مو لګې ګاډي خپل را روان کې قیمتي ګاډي کې کښېنې خوشحالېږي چې یاره مولوي صاحب زما ګاډي کې چکر ووایي یا زما دا ملګری ترور ماما زوی رشتہ دار ګاونډي یار دوست مې دی چې زما ګاډي کې چکر ووایي زه به پې خرچه وکړم هوټل کې به پې روټۍ وخورم شپه دوه به بار په مری کاغان ناران کې تېره کړم زموږ دغه مینه ده د یو بل سره که نه اوس د الله جل جلاله مینه ده د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک سره نو موږ د خپل حیثیت مطابق خپل یار دوست ته چکر ورکو الله جل جلاله د خپل مرتبه مطابق د خپل شان لایق مطابق د لایق خپل حبیب پاک صاحب الاولاق جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک له چکر ورکي یا بسنګ چکر چې الله جل جلاله یې ول ورکي او د چکر کې خادمان پکاري ډرایور پکار دی نوکر پکار دی خدمت لکس پکار دی پخلی پکار دی نو خادم ولا کم خادم راولېږه خادم ولا د ټولو نورانی مخلوق د فرشتو سردار راولېږه چې خدمت کې به ته ماموري سورلی ولا کم سورلی راولېږله چکر د پاره داسې سورلی راولېږله چې د سترګو په رب کې تا حد نگاه پورې هغه فاصله طی کوي چې هغې ته وایي براق برق نه دی برق براق جنتی براق څنګه براق اوس داسې ټرینونه راوتي الیکټریک ټرینز دي الیکټریک کارز راووتل هغه د بجلۍ د کرنټ په حساب سره هغه سفر کوي او سونو زرګونو کیلومیټره هغه په لږو لمحو کې هغه تیروي دا انساني ایجادات دي د انګریز مزغو هغه ته کار واغسته د خپلو مزغونه مونږ مسلمان خو د مزغونه کار دالو که نه مونږ خو چې ډېر تکړه شو نو په پوډرو ورشو په آیسو ورشو چې ته د حرامیتوب د شیطانۍ په ځای ورشو د پښتون خو دغه مازغه دي که نه دی خو په نشو تماشو پسې ګرځي او مازغه کوم ځای کې استعمالوو مونږ چې ته د شک کوو زمونږ مازغه داسې مونږ استعمالوو نو انګریز چې دغه مازغه استعمال کړل اگر چې پا کافران پلیت دي نجس دي مشرکان خو هغه کافران هم چې ګوره مازغه استعمال کړل نو داسې برقي آلات یې جوړ کړل په بجلی چلیدونکي آلې تاسو ګورئ د هغې ایجاداتو ته د چین وګوره د جاپان ټکنالوژي وګوره تاسو د امریکې ټکنالوژي وګورئ فرانس جرمني وګورئ ډېر مخکې لاړل مزغو نه یې کار واغست تاسو مونږ د مزغو نه څه کار اغستی مونږ هېڅ کار وانه غست چې وام غس نو غلط طرف ته
منفي سایډ ته لاړو. نو ښځه غرض دا دی چې دغه دنیوي آلات او دا دومره ساینس ټیکنالوژي دومره مخکې لاړه چې دغه د بجلۍ د پړق په شان او د سترګو په رپ په شان دلته چې بټن ووهلی شي په توربیله کې چې څنګه بټن ووهلی شي او بریکر هغه آن شي نو ټول وطن ته د وطن بل سر ته زرګونو کیلومتره کې پړق بجلي ورسېږي ونه رسي د سیکنډ په حساب ورسي د سیکنډونو within few seconds بجلی راشي او بجلی چې راشي نو پکیم چالو شي او فریجونه هم چالو شي او بلبونه رڼاګانې به راشي. دا مغزو دا ایجادات وکړل انسان وکړل ډېرو پکې کافر وکړل. بنیاد د ساینس مسلمان یې خو هغه وخت په مدرسو کې ساینس پڑھاوېده علم طب به پڑھاوېده فلسفه منطق به پڑھاوېده. اوس زموږ مدرسو کې هغه دنیاوي چې کوم هغه فنون دی او مسلمان ته او معاشرې ته ډېر خیر رسي هغه زموږ مدرسو کې نه پڑھاوېږي. کتابونه ختم شو او یورپ والا یو ډول انګریزانو عیسایانو هغې ته فایدې واغستې یهودیانو اگر چې بنیاد د ساینس مسلمانانو استهزانانو یې خیر. ازاله یو موضوع دا خو نه خبره نه بل خوازي خو غرض دا دی چې دومره سیاسي آلات د بجلۍ د پړق ته وګوره الکترانو منډې ته وګوره په لږ ساعت کې څنګه په تارونو کې لاړ شي او ورسي د سیکنډونو په حساب ورسي که نه بلب ته پکې نور آلات دغه شان ریلګاډي دي تیز سفرونه کوي جازونه داسې راووتل چې د هوا نه رفتار تیز دی داسې جازونه ایجاد شو په هوا کې د هوا نه تیزه منډه کوي. اوس تاسو اندازه لګوئ دا خو زمونږ ایجادات دي نو چې الله جل جلاله د جنتونو نه کومه سورلي د خپل حبیب دپاره رالیږلې ده او بیا ورسره خادم رالیږلی جبریل امین د فرشتو سردار رالیږلی دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ دیکھے کہ جبرائیل ہے دربار مصطفیٰ. شاعر وہی کہ تا چاہتا دا مصطفیٰ کریم آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شان ندی معلوم د دین اندازو لګوا چې داغه خادم او خدمت گزار اغا د فرشتو سردار جبرئیل علیہ السلام دی. دا ول الله جل جلاله خادم راولي چې دا کم ځای پورې د در صحیح هغه پورې به د محبوب ته خدمت کې او مال به راولي او زما د کائنات سیر او چکر ولا ورکی. نو الله جل جلاله د خپل شان لا خپل حبیب له چکر ورک په دې معراج شریف پښپا هغه منظر چې الله جل جلاله څنګه چکر ورکو حدیث مبارکه چې تاسو وګورئ قران کریم آیتونه وګورئ الله جل جلاله تاسو ته د خپل شان لایق چکر داسې ورکو چې د براق سورلې په ذریعہ اسلومنی اسمان نه داب کرا شو دویم اسمان دریم اسمان په میاس کې چې سدي هغه ټول دیدار شپینسلورم پینزم شپږم اوم اسمان ته دا ورسېدو او محبوب علیه الصلاۃ والسلام سدرۃ المنتهى دیدار کو د جنتونو چکرې ورکو د دوزخونو سیر ولا ورکه چکرې ورکو فرشتي ناشنا مقربین ملائک فرشتو دیدارونه وشو تمام انبیاء کرام علیهم السلام سره ملاقاتونه وشو مسجد اقصا کې منځونه وشو امامتی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ورکړه. الله جل جلاله دغه منظر د سزا پوری دی آیت کریمه کې بیان کو سورہ اسراء سورہ بنی اسرائیل سبحان الذی پاک دی هغه ذات اسرا بعبده چې د شپې بوتلو خپل خاص بنده لره اسرا بعبده چې د شپې بوتلو چکر ورک خپل خاص بنده لره لیلن د شپې په لګه حصہ کې من المسجد الحرام د مسجد حرام د مکه مکرمه د ځمکې نه الى المسجد الاقصى مسجد اقصى بیت المقدس شریف دا چکرې ولا د شپې ورک. مفسرین کرام لیکي اسرا کې الریډي د شپې معنی رااله د شپې چکر ته اسرا وایي کړه سمیر چاته وایي سمیر تاسو نوم دی بچولا د شپې چې کم ګرځي او چکرې وایي ته سمیر وایي. اسرا کې خو الریډي د شپې معنی رااله نو بیا مفسرین لیکي چې لیلن بیا شپه دا ولې الله پاک جل جلاله ذکر کړه وی دا پدې دلیل دی چې الله جل جلاله د شپې محبوب له چکر ورکړي خو لیلن د شپې په ډېره لږه حصہ کې ورکړي. څومره حصہ کې روایتو کې راځي ام المؤمنین عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها مبارکه فرمایي محبوب چې د بسترې نه پاسېدلی دی او دا ټول چکر یې والی مکان بیا لا مکان د رب الجلال دیدار او د الله جل جلاله ته د راز او نیاز خبرې او الته نه بیا د منځونو ډالې راوړي امتیانو دپاره ډېرې دعاګانې
نو مبارک فرمایي چې محبوب علیه الصلاۃ والسلام واپس راته نو هغه کومه کونډي چې و د دروازې هغه مړه قیده او بستر هم ګرمه. اوس تاسو یې څونه وخت دونه لږ وخت کې د شپې چند لمحو او دا الله جل جلاله ته ګران نه دی ښه چې دا ټول نظام کائنات ودرئ. څوک چلی دا نظام کائنات؟ دا سپوږمۍ د چا په اشارو روانه ده؟ دا نور د چا په اشارو روان دي؟ دا کائنات د چا په اشارو روان دي؟ هغه ذات په دې قادر دی چې دا ټول نظام ودرئ. پروتوکول لپاره ولې ودرئ؟ حبیب را روان دی، د اسمانونو چکر لرا روان دي، د رب ذوالجلال دیدار لرا روان دي، د انبیاء کرام علیهم السلام ملاقات لرا روان دي. نو څنګه چې دلته زموږ د 2 روپو وزیر هغه چې کم دی چکر وای د 2 روپو د ځکه چې 2 روپو لم ګورې حیثیت کم دي د دې وزیرانو. نن وزیر او سبا په جیل کې پروت دي، نن وزیری لس او 12 گاډي د پولیسو مخ کې روستو رواني او بل هغه پولیس سره ډنډي او وخی او ټکې او کمیسونه او جامې ته وباسي او زنانه ولا بیا کاړو کې اچي. ځکه مې وته د 2 روپو وزیر وی چې کم د شریعت او د اسلام او د قوم خدمتګزار وزیر دی هغه ډیر زموږ د لپاره معزز دی. او چې خادمي د قوم د دین خادمي هغه وزیر زموږ د لپاره معزز دی، قابل احترام دی زموږ د ټول قوم د لپاره. چې عادي غل نه، ډاکو نه، غدار نه، د قوم او د دین دشمن نه، د وطن خدار نه، بس دا زموږ د سر تاج. او داسې وزیران تاسو ته پته ده چې څومره په پاکستان کې ملي، تاسو ته پته ده. نو غرض دلته چې یو وزیري یا یو ډي سي او اے سی او ډي سي او ایس پی راوالا چې په یو چوک تیریږي نو ټول ټریفیک پولیسو کې سیب را روان دي، یو اشاره تم سټاپ ودرېږي مرازه تاسو مرازه بل طرف والا مرازه. دا د پروتوکول لپاره داغه د جان د حفاظت لپاره او هغه له عزت ورکولو لپاره ټول ټریفیک جام نشي سیب را روان دي. نو د پروتوکول لپاره الله جل جلاله ته دا ګرانه نه ده چې خپل حبیب ته ټول نظام کائنات ودرئ چې بس ارسه به ولاړي. څو پورې چې زما محبوب علیه الصلاۃ والسلام خپه تسلی سره دا ټول چکر د معراج شریف نه والی تر هغه پورې با دا لمحه او سکندونه واپس نه سٹارټ کی، نظام باندې سٹارټ کی. دا الله پاک ته ګرانه نه ده، اسانه. نو الله جل جلاله دغه خپل حبیب جناب محمد رسول الله ټول وای صلی الله علیه وسلم الحمدلله وای چې مونږ او تاسو خرسرو زمونږ نبی مبارک دی، زمونږ دغه ګوره امت یعنی مونږ ته داسې نازولی نبی او رسول صلی الله علیه و سلم کلمه ویلې ده او مونږ چا درخواست هم نه دی کړی چې مونږ الله په دې امت کې مونږ خود موسی علیه السلام په امت کې الله پاک پیدا کولی شو، د نوح علیه السلام په امت کې پیدا کولی شو، د موسی علیه السلام او دغه شان د یحیی او زکریا علیهم السلام د هغه نبیانو په قوم کې نشو پیدا کول. دا ثم الحمدلله شکر لله په کروڑونو اربونو شکرونه چې موږ د رسول الله صلی الله علیه و سلم مبارک د داسې نبی او رسول مبارک چې هغه امام الانبیاء دی، فخر الرسل دی، ختم الرسل دی او حبیب الله دی. ټول نه غټه خبره محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمای انا حبیب الله، زه د الله حبیب یم ولا فخر، قدی فخر نکوم. موږ دغه امتیان یو. الله جل جلاله دغه سره مینا او دغه د هر سنت مبارک سره ډیره مینا نصیب دغه د خاطر. نو الله جل جلاله په دې آیت کریمه کې فرمایل چې من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، دا چکر د کوم نه سٹارټ شو؟ د مسجد حرام د مکی مکرمه د معراج شریف سفر، د معراج شریف سفر دا د مسجد حرام مکی مکرمه د زمکه نه سٹارټ شو الى المسجد الاقصى، مسجد اقصى تا الله جل جلاله ورسول کم مسجد اقصى الذي هغه مسجد اقصى بارکنا حوله، مونږ برکت اچولې د غیر چا پیره د دینه، غیر چا پیره مونږ د دې د ماحول غیر چا پیره سراونډینګ ایریا چې کومه غیر چا پیره مونږ د دینه برکت اچولې هغه مسجد اقصى بیت المقدس شریف زمکه یاد. دې کې تفاسیر لیکلي دي بارکنا حوله، دو قسمه تفسیر مفسرین کرامو کړي. څنګه الله پاک جل جلاله د بیت المقدس شریف د مسجد اقصی شریف نه زمون قبله اول د دینه
غیر چاپیر الله جل جلاله برکت اچولې دي. څنګه برکت؟ یو تفسیر دار مفسرین کرام لیکي چې د بیت المقدس شریف دا ځمکه چې کومه ده دا ډېره سرسبز او شادابه ده، هر قسمه میوه، هر قسمه باغونه، فصلونه په دې ځمکه کې، چینې وې دلته ډېرې زیاتې او شنه وه دا علاقه ډېره زیاته. نو ځکه الله تبارک وتعالی دې ته برکت وي. دنیاوي چینې دي، دنیاوي نعمتونه، باغونه، یو ځمکه چې هر قسمه میوه کوي، هر قسمه فصل کوي، نو دا قیمتي ځمکه نه. ځکه الله پاک ورته بارک نه حوله. دا تفسیر په خپل ځای. دویم تفسیر مفسرین کرامو کړی، تفسیر مظهری صاحب وغیرہ، چې دا بارک نه حوله مونږ وی برکت اچولې. الله جل جلاله فرمایي غیر چا پیره د مسجد اقصا وی د دې دا تفسیر چې د مسجد اقصا او د دې نه غیر چا پیره په زرګونو انبیاء کرام علیهم السلام او د دغه انبیاء کرام علیهم السلام او شاګردان صحابه کرام په دغه ځای کې دفن دي، دغه مزارات دي. دا الله د نبیانو مزارات چې چرته دي، د یو نه دوه نه ډیرو، او بیا د صحابو د انبیاء کرام علیهم السلام او د شاګردانو مزارات چې چرته دي، هغه ځمکه به زرخیزه نه، هغه ځمکه به برکتي نه. الله جل جلاله د انبیاء کرام علیهم السلام د مزارات او د خاطره د دې د شاګردانو چې موږ ته صحابه وو د انبیاء کرام علیهم السلام د هغې د مزارات او د خاطره الله جل جلاله مسجد اقصا باره کې څه وفرمیل چې الذي دا هغه ځمکه ده بارکنا حوله، موږ د دې نه غیر چاپېره برکت اچوو. اوس خلک راپاسي برکت نه منم، مې منه که نه زه تا نه منم، خبره مه په دوه ټکو کې ختمه کړه. برکت به دې دا مني چې قرآن شریف مني، دا بارک نه څه معنی ده؟ الله پاک فرمایي مونږ برکت ایښی دی، مونږ برکت اچولی دی د مسجد اقصا نه غیر چاپېره. نو الله جل جلاله چې ما برکت ایښی دی په مسجد اقصا نه غیر چاپېره په ځمکه د بیت المقدس شریف کې، نو برکت به نه مني، نه به منې. دې نه دا مسله ثابته شوه چې د بعضې ځمکو په بعضې نورو ځمکو باندې فوقیت او درجه ده، د بعضې ښارونو په بعضې ښارونو باندې فوقیت او درجه او مرتبه ده، او دا ولا چا ورکړي؟ الله جل جلاله. ستا په خېټه کې ولې درکړي؟ ټولې ځمکې برابر دي. او زه ورته یو ساده مثال درکوم، تاسو خو د دنیا په مثالونو ښه پوهېږئ. د دې مین روډ د ملکند د روډ د غاړې ده یو جرب ځای دی، ډېر قیمتي دی که نه؟ د خوړ په غاړه د یو جرب ځای ډېر قیمتي دی، برکتي کم ډېر دی؟ نه د خوړ په غاړه، خوړ په غاړه هغه ارزان دی که نه؟ ځکه برکتي دی. د هغې خټانو دا ځمکه ښه ده چې نه پرې نیر شته او نه په فصل کېږي او هېڅ پرې نه کېږي. سپېره خټ چې هېڅ نه چینج کوي، زرغون هېڅ پرې نه کېږي. هغه ځمکه ډېره قیمتي او برکتي ده. او که نه داسې ښکته لاړ شي ټکر شانور پورې او دغه علاقو طرف ته چا سدې ځمکو ته چې هغه هر قسمه میوه او دانه او فصل کوي او سپیدار په دې طرف ته وکړي د دغې نیر نه غاړه، نو څنګه زر درېو کالو کې را رسي که نه را رسي؟ زمیندار ماماګانو ته پته. او دلته په جلاله چې سپیدار وکړي څو کاله کې به راورسي؟ 10 کاله کې هم نه را رسي. نو کومه ځمکه قیمتي ده؟ د خټ هغه ډېره قیمتي ده د نیري نه، او چې کومه میوه دانه او فصل ښه کوي کومه قیمتي ده؟ برکت د کومې ځمکې ډېر دی؟ د خټ ډېر دی. نو په دې خو پوهېږي چې د روډ د غاړې ځمکې برکت ځکه ډېر دی چې هغلته چې کوم دی ورشه مطلب په 15 لکه او په 12 لکه خرڅېږي، او په 15 لکه د یو مرلې په پیسو دلته په خوړ کې چې کوم دی څونه ځای به وشي؟ کنال نه هم پیسې به وشي، کنال به پرې وشي. دا برکت منې او هغه د الله جل جلاله د نبیانو د مزاراتو برکت نه منې. د الله جل جلاله د نبیانو د مزاراتو او د هغې د صحابو د مزاراتو د ځمکې چې کوم ځای هغې دفن دي، کوم ځای کې د هغې مبارک نوراني او یو خوشبودار او معطر جسمونه مبارک د نبیانو په کومه ځمکه کې دفن دي، نو د هغې ځمکې برکت به نه مني. موږ منو الحمدلله برکت. زمونږ په قرآن شریف ایمان دی، ځکه زمونږ په حدیثو مبارکو ایمان دی، ځکه موږ برکت منو. او چې څوک وایي برکت نه منم، نو نه دي مني. وته یې زه تا نه منم، بس خبره ختمه، خوله بنده کوي، سیوا باس مه کوه. اوس داسې زمانه ده چې عقیدې ټولې لاړې خرابې شوې. ستاسو عقیدې چېرته ګورې ګډې وډې نه شي. هر عقیده به خپله مضبوطه ساتئ،
او سمو اسلاف لیکلي دي او څه په دې قرآن شریف او په حدیثونو کې دي دغه عقیدې وکړه کې راټینګوي د صحابه کرام مبارکانو هغه برکتونه نه منل. عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ مسجد نبوی شریف کې د رسول الله صلی الله علیه و سلم منبر شریف لراغي او پاغي باندې به الله سونه مبارک را کاغله وغلا سونه مبارک بیا خپل کل په بدن به را کاغل شاګردان وته وی داسه کې صاحب داسه کار کې وی تاسو ته پته چې په دې منبر باندې چا ناشته کړی ده په دې منبر جسم اطهر د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک حدیث سره ټچ شوی په دې منبر مبارک رسول الله صلی الله علیه و وسلم ناشته کړی دا خو منبر نه دی. برکت تپوس د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ نو کا چې په خپل ټوپه کې جنگي ویخته مبارک ګنډلې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم او دا به فرمایل چې ما ته د برکت په هر جنگ کې الله پاک فتح راکړي. برکت تپوس دا غنو کا برکت تپوس د انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ او د امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ نو کا چې د رسول الله صلی الله علیه و سلم نکونه مبارکان ویخته مبارکان دای ځان سره په کفن کې قبر ته وړي او فرمایي به زموږ پسترګو د پاسه د محبوب دا نکونه کېدي. انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي برکت د پاره ساو زمام نکونه دي او د امام الانبیاء د رحمت للعالمین صاحب معراج صاحب الاولاد جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم دا غم نکونه مبارک فرق نو فرق نشته د زمکه او د اسمان نم سیوا فرق شته. د برکت تپوس د صحابه کرامو نو کې چې عقیدې مضبوطی شي په دې ټاپک مزال بدري جمعې تقریر هم کړی دی. غرض دا دی چې الذي بارکنا حوله قرآن شریف ته راشي هر عقیده الحمدلله چې په دې منبر تاسو ته دا ملنګ بیانې اب د قرآن کریم نه ثابت دي ته مې ویلي او یا به د صحیح حدیثونو د بخاری او د مسلم نه ثابت یا د نورو کتابونو. الله دې نه کې چې موږ غلط بیان تاسو ته په دې منبر باندې غلط عقیده بیان الله پاک دې داسې نه د لیونی نیم چې ځان د ستاسو د پاره د آخرت پیټي درانه کم نو ما ستاسو سره تعلق دی څوک برا سره ما سره په خبر کې سملای څوک برا سره خبر ته زمازي څوک به بیا اخلاص کې د قیامت پر ورځ رب ذو الجلال د قهر نه چې ما ته په قهر شي لا سولې مشي ولې زلي ونیم چې ستاسو لپاره ځان آخرت خراب استاسو عقیدې ګوره خراب دي شي هغه ځړې عقیدې د صحابه کرام مبارکانو د تابعین او تبع تابعین اقدن غواړو چې هغه راټینګ کړي بس متنیکانو بزرګانو خپل خپل عقیدې خو ای پریخي د ټولي او قرآن شریف الله پاک فرمایي چې مسجد اقصی محبوب علیه الصلاۃ والسلام د شپې چکر په لګي سکه ورکو د شپې په لګي سکه دا سیر د معراج شریف سفر ابتدا وشو مسجد حرام نه انتها وشو په مسجد اقصی عام مسجد اقصی نه دا نن چې مسلمانانو او قبرانانو فزان چې کم دي د صادري او مراقبه شي وي دي چې مونږ استوي نسترګي پټی کړي لکه د کوترو چې بس کایبا اسرائیل پوه شو امریکا او داغي هغه مرګري پوه شو ظالمان ورې دي په مونږ او بمباره مری سوق مری څه نمرم زما بچی خو ما سره تفکر کړي بیبي مرا سره ده مرینو په فلسطین مسلمان به مری کمرینا هغه ماشومان او به کونډي کیږي هغه زنانا زمونږ سې دي زمونږ خو مزو چرچو کې مونږ بدل ته ډمټوبونو پروګرامونه کوو د عربو په پاکو ځمکو باندې میوزیک فیسټیوال به کوو غټي غټي په لکونو عرب مسلمانان برا غونډو او بربند يهودني بربند عیسایانه بربند هندوانه مشرکانه دا به ته پسټیج غډو چې هیر شي د دینه مسجد اقصی هیر شي د دینه فلسطین مظلوم مسلمان هیر شي د دینه خپل خويندې میندې خپل ماشومان دغه کو بچي داغي ټوکړي قطري بدلونه چې دا هیر شي د مسلمان په دې کار کوي لګیا دي کافر او کامیاب 99% نه سیوا کوي چا आवाज وکړ د فلسطین لپاره چا څوک یو مسلمان وطن تاسو نم هیره د خبره چې په فلسطین کې څه چل تاسو دعا ویا کوي یا ونه کوي څومره خلک فلسطین مسلمانانو ته دعا کوي دا تاسو څنګه دي د فلسطین د مسلمانانو المسلم اخو المسلم سمانه ده انما المؤمنون اخوه سمانه ده هیر دیدار سوس نو دا عام مکه نه ده د پلیت يهودي کله د قهر په سفیرو اسرائیل او امریکا د خدای تباہ برباد کی الله پاک دې د دې جنازې د وطنونو د غرور او تکبر بس
او زمون سینې دې په الله پاک په دې ژوند یخي کې په دې زندګي او یا الله پاک جل جلاله دې موږ تاسو له دا مقرره کې پښتنو لا مسلمانانو لرا زمون بارکه بشارتونه کړي د پښتنو بارکه رسول الله صلی الله علیه و وسلم تاسو هغه قوم نه ګورئ چې دا څه قتل شي دا ټک نه قوم نه چې دا څه قتل شي د چین په طرف هغه قوم نه ګورئ خپل تاریخ او خپل اسلاف او مشران یې نه کوي دې ځنه به یو جوهادي یو لخر بزي غزوه هند بکیږي او بیا به د خراسان نه لخر دي او هغه بل ته جنگيږي د دجال لړلې د يهوديانو پلیتو خلاف الله پاک دې موږ له دا وسره کې په خپل ژوندۍ کې تاسو له معلم چې و جنگيږي د جهاد کې د اسرائیل د یو يهودینا او د امریکای د یو کافر ظالم نه چې د خپل خويندو میندو د بچو بدلې واره امین پی وای امین درېږي څه چا دا څه بوتلې من गाड़ी ولاړی بار مون پس پټول زو تبدل مخ کې تاسو ورا پسې امیر هم نه وای او ظلم جوړ لدی دغه شان جذبه یې د بابا په شان جذبه الله پاک دې زموږ حکمرانانو کې دغه غیرت پیدا کړي امین پی وای نشته مسلمانانو حکمرانانو کې غیرت هغه تش بس تماشا مسنک تماشا د نور شیدونو پیدا ما چې تاسو یاد کړ په سټیجونو باندې د لغړو بدلونو او پاربونو کروڑونو روپے او ډالر او ریالونه او درهمي دا د هندوانو اکاونټونو ته د عیسایانو او د يهودانو د ډمو اکاونټونو ته روان دي ډمانو اکاونټونو مسلمان پیسې چرته روانه تاسو په دې خبرو به پوهیږئ چې کوم خيار خلک دي بس الله پاک دې مسلمان رحم وکړي خطرناک خبرې دي نو غرض دا عام ازمکه خو نه ده دغه ازمکه خو الله پاک صفت کوي چې الذي باركنا حوله د بیت المقدس شریف ازمکه هغه ده مسجد اقصی شریف نګیر چا پیرا چې الله پاک جل جلاله فرمایي چې مونږه برکت ورکړې دي مونږه برکت خودل یا چولې دي ډیر چا پیرا نه دي ځمکه نو بیت المقدس شریف وکا د قران شریف د دې آیت ثابت شو چې برکتی ده زرخیز ځمکه اوس ولې دا چکر درکو ولې د معراج شریف دا سیر درکو محبوب علیه الصلاۃ والسلام ته الله پاک فرمایي لنوریه دې د پاره چې مونږه او خایو محبوب علیه الصلاۃ والسلام ته من آیاتنا د خپل نخونه د خپل نشانونه مونږ د تسنخه وخایو نو د الله جل جلاله د قدرت نخه خډيري زیاتی چا کم یو انسان لومبني اسمان ته تللی دی ولید دا څه سوچته چې لومبني اسمان ته تللی سه صرف دا داوا وکړه چې موږ سپوږمۍ ته وخت ٹھیک شه بس خطي به موږ ته څه پته ده موږ نه دلیدل موږ سره نوته ساينس سانانو دا داوا وکړه چې موږ مریخ ته لاړو رسید بس تللی به نو مریخ خدای ته نږدې او سیاره ده سپوږمۍ د دې ځمکې سره تعلق دی بس او ځمکه څه شي دا د مټر د دانی عمر نه د ټول د الله پاک په کائنات کې د دې د مشي د وزر عمر حیثیت هم نشته د دنیا او د سپوږمۍ دا څه سوچته چې اسمان ته تیری دا کهکشا دا نظام شمسی دا خو ډیر ښکته دي د لومبني اسمان نه بیا دغه لومبني اسمان ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح الله جل جلاله فرمایي دا لومبني اسمان دنیا وته وي دا موږ خسته کړی دی په ستورو باندې یو ستوري په کروڑونو ګنا د انور نه غټي دا انور 16 لاکھ ګنا تقریبا دروغ رښتیا کیږي د زمکه نه غټي نو دا اسمان بسومري چې د دې لاندې د عمر بشمار ستوري دا د دې ډېر لاندې دي په خلا کې په فضا کې خلاوت اوس اسمان بسنګي دا د لومبني اسمان جی 1500 کاله مثلا بیا دغه اسمان لومبني موټي 1500 کاله په دې 1500 کاله لکه ځمکه اسمان نو دغه اسمان بیا دومره چې کم دی موټي دا دی کې بسې د دې میټیریل بسې دی کې بسخو دا الله جل جلاله څنګه قسمه مخلوقات دي څنګه مخلوق وي هیڅ چاته دا پته نشته که پته ده صرف رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ته هغه فرشتو ته چې دا غیل ته ډیوټي الله جل جلاله محبوب علیه الصلاۃ والسلام یو اسمان نا دویم بیا دریم بیا څلورم پنځم شپږم اووم اسمانونو چکرې ولا ورک د دې ځای پورې چې مسجد اقصی معراج سفر معراج دا خود مسجد حرام نا الى المسجد الاقصى کله دینه چا انکار وکړو دا کافر شو ځکه چې دا د قران شریف د آیات نه انکار کچا دا وی چې دا معراج نه منم د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک هغه د مسجد حرام نه مسجد اقصی ته تللی نو دا کافر شو ځکه چې دا د قران شریف د آیاتونو نه ثابت
اوس نور چکر بیا حدیث مبارکه ول ورازه بیا د هغې نه ثابت. اوس الله پاک ولې ولېږه ولې دا سیر او چکر ورکړو؟ نو ما خو راته ووي یارې د محبوب دی یاره تاسو چې چا سره مینې چکر ول نه ورکوئ خرچه پرې نه کوئ. چېرته موږ له چېرته یو مقتدي چکر را نه کړ په دې 2 کالو کې الحمدلله خدای مې درنه دغه شان وساته. ستاسو ګاډو ته هم زما سلام او ستاسو هر څه ته زما سلام. تاسو به څومره چکرې په دې 2 کاله کې یو بل له ورکړي دي ملګرو لا یارانو دوستانو هم دي ورکړي خاندي دا لکانه سي ملامته شو کنه. ما خو دعا وکړه چې خدای مې درنه وساته یار زه چکر ورته نه یم وسګا زه د جنازې چکر او د مقبرې چکر ډېر ټیټ وم په منډې وم او درته مې ویلي چې خپل پېټرول اچوم. کله کله راته نور ملګري پېټرول واچي خپل جنازه کې مې ویلي نو ما پېټرول خپله نو په هغه ورځ خو مې خپله چولي و دروغ خو مې نه وي اچوم. کله کله تاسو مسلمانان وروڼه زموږ سره ښه تعاون کوي الله دې ټول خوشحاله کړي زموږ سره مینه کوي. خو دغه مینه زموږ د پېټرولو مینه نه ده او نه زموږ خپل منځ کې د ډیزلو مینه ده. زموږ خپل منځ کې چې کومه مینه ده دا د الله جل جلاله د رضا ده. ښه دا مې د په پیله روز ویلي دي اوس د طبیعت اثر 2 کاله دا تقریبا زما پوره کېږي او درته مې ویلي چې څو پورې نصیبي د بادشاه فیصله کوي پوري دلته به یم چې فیصله ختمه شوه بس بیا به نه یم هغې پورې سیاد کې دین زده کې بس نورې خبرې فضول دي. نو څنګه چې تاسو یارانو دوستانو له چکرې ورکوئ په اخترو کې وښې او شپې بار او خرچې هم کوئ په یو بل دا خو ستاسو مړه یاراني ماراني دي او تعلق دی او مینه ده او محبت دی د چا د خدای د رضا ده او چا چې کوم دي د دنیا لپاره نور څه لالچونه دي که نه. خو د الله جل جلاله خو یو حبیب شته په خپل اعلان کوي حدیث مبارک چې انا حبیب الله هغه دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. او الله پاک د خپل شان لایق لګیا دی چکر ورکوي که نه خپل شان لایق لګیا دی چکر ورکوي ټول کائنات سیر ولا ورکوي د 7 اسمانونو چکر ولا ورکوي بیا به ورته عرش مولا ښي کرسی به ورته ښي لوح قلم به ورته ښي وکذلک همدغه شان لنریه من آیاتنا. الله پاک فرمایي دې دپاره چې مونږ وښایو خپل محبوب ته خپل نښې ورته وښایو خپلې نښې د قدرت نښې ورته وښې کرشمې ورته وښې او د ټولو نه زیاته غټه خبره او د خوشحالۍ خبره نه عرش لیدل دي غټه خبره ده نه کرسي لیدل دي د خوشحالۍ خبره نه لوح قلم لیدل دي د خوشحالۍ خبره نه د اسمانونو چکر دی د خوشحالۍ خبره نه د سدرة المنتهی دیدار دی او په هغې چې کومې فرشتې معمور او مقررې دي د هغه د خوشحالۍ خبره دومره نه ده نه د جنتونو د دوزخونو چکر او سیر چې دا ټول غیوب دي او دا عالم الغیب دی دا ټول د غیبو خبرې دي او د غیبو خبرې او د غیبو څیزونه دي یو انسان هلته رسۍ نشته او نه لیدلي دا دومره د خوشحالۍ خبرې زموږ د عاشقانو دپاره نه دي د محبوب علیه الصلاة والسلام د امتیانو دپاره کومه چې ډېره د غټه د خوشحالۍ خبره چې اغیب المغیبات د ټولو غیبو نه غټ غیب هغه ذات دی د الله جل جلاله او غټه خوشحالي د مسلمان دا ده د امتي عاشق رسول دا ده چې رب ذوالجلال بغیر د پردونه د معراج شریف په شپه په لا مکان کې محبوب ته خپل دیدار د سر په سترګو باندې ورکړ ځان یې دې پټ نه کړ دا راته ویم دا هغه دیدار دی چې ټول نبیان علیهم السلام د دې سوال کړی دی دعاګانې غوښتي اولو العزم نبی دی ابراهیم خلیل الله علیه السلام پسې د هغه درجه ده د موسی کلیم الله علیه السلام. قرآن شریف نه هم سپاره کې آیتونه دي رب ذوالجلال ته سوال کوي کله چې کلام وکړو د الله جل جلاله سره موسی علیه السلام نو بیا څه وفرمایي چې رب ارینی انظر الیک ای رب زه ستا لیدل غواړم کلام یې ډېر ښایسته کلام پې اثر وکړو د الله جل جلاله ولې به یې که د الله پاک کلام نو څه وفرمایل سوال وکړو رب ارینی انظر الیک ای رب زه تا لیدل غواړم ستا دیدار کول غواړم ما ته خپل ځان وښایه ما له خپل دیدار الله پاک ولې جواب کې څه جواب ورکړه په قرآن شریف کې لن ترانی موسی علیه السلام ته ما نشي لیدی د موسی علیه السلام مبارک په سترګو مبارکو کې هغه طاقت ته چې رب ذوالجلال په دغه سترګو مبارک وویني او دیدار وکړي لن ترانی ته ما نشي لیدی خو که خامخا ما لیدل غواړي نو څه وکړه انظر الى الجبل نظر وکړه دغې غر ته فإن استقر مکانه فسوف ترانی که دغه غر په خپل ځای باندې پاتې شو قایم او مستقر سوف ترانی زر ده چې ته به بیا ما وینې دې غر ته ګوره که دا غر په خپل ځای غر مضبوطي که نه انسان مضبوط دی که غر
غر مضبوط شي دی کنه په دې دنیا کې کلک شي دی مضبوط شي دی غر ته ګوره که دی ولیدلو سوف ترانی زرده چې زما دیدار به مو کې فلما تجلى ربه للجبل دا د قرآن شریف آیتونه ته مسلمان ته خو نه ګورې په قرآن شریف کې دا د مزې او د خوند او د عشق او محبت آیتونه کنه او نه دې خلکو ته بیانې فلما تجلى ربه للجبل بس هر کله چې تجلی وکړه یو ذره جلوه الله تبارک وتعالی یو جلوه په دې غر باندې نازله کړه موسی علیه السلام اوس په انتظار دی چې د رب دیدار به راته کېږي الله پاک یو جلوه چې نازله شوه بس جعله دکا وخر موسی صیقا غر ذره ذره شو موسی علیه السلام بهوش راغی الله پاک جلوه لیدلې برداشت نه کړه نه غر برداشت کړه ذره ذره شو ثابت د قرآن شریف د آیتونو د الله پاک ذره جلوه غر برداشت کړه ذره ذره شو چې څنګه به ذره ذره شي وي هغه غر دا بوجې برداشت نه کړو او موسی علیه السلام سترګو مبارکو برداشت نه کړه جلوه ها بېهوشه شو فړق یې ولید خو بس بیا بېهوشه شو تفسیر ابن کثیر صاحب لیکلي د عربۍ ژبې تفسیر دی الله پاک دې علماو له دا توفیق ورکړي چې د عربۍ ژبې تفسیرونو حوالې تاسو ته بیا په دې آیتونو باندې درکوي عقیدې به هم نه خرابېږي خو عربۍ ته خلکو شا کړې ده عالمانو ورته شا کړې ده د عربۍ تفسیرونو ته یې شا کړې ده او د اردو پښتو پسې روان شوي تفسیر ابن کثیر صاحب لیکي چې د دې واقعې نه پس د موسی علیه السلام مبارک په سترګو مبارکو کې الله پاک جل جلاله داسې طاقت واچو هغه دوه سترګې دي د موسی علیه السلام داسې طاقت یې پکې د دې واقعې نه پس واچو چې په 30 میله کې لري په توره تیاره کې په توره ګټه د پاسه تور وړوکي میږي چې روان به نو دته به ښکارېده 30 میله د نوښار نه لرې مزل دی لکه د نوښار په غرونو چې اوس میږي رواني او توره تیارې دلته تاسو کې یو کس ودرېږي هلته په دغه نوښار په غرونو باندې کندې دغلته میږي روان ښکاري وبې ویني په دوربین کې هم نشي لیدي دا سترګو طاقت چا وله ورکړ الله جل جلاله ورکړ نو ولې خفګان خبره دی کیسه دې کې د شرک خبره سره الله جل جلاله چې چاله طاقت ورکړي یو نبی مبارک له معجزه ورکړي یا د غیب علم ورکړي ولې اعتراض به داسې شي الله پاک ورکړي چې څونه غوړي ورکړي څومره طاقت ورکړي څومره معجزات ورکړي خپل یو نبی او رسول مبارک یې ورکړي اعتراضونه په دې کې ځای نه لري دا معاملې د الله جل جلاله دی دغه د خوښ کړي شوي بندګان چې هغه رسولان انبیاء کرام علیهم السلام دا د هغې په میانځ کې د محبت او د مینې خبرې دي نو اوس تاسو اندازه ولګوئ چې د موسی علیه السلام چې د الله پاک د جلوې د لیدلو نه پس بېهوشي ده د بېهوشۍ نه پس په سترګو کې دومره طاقت دی اوس په خپله تاسو وایئ مسلمانانو عاشقانو د محمد رسول الله صلی الله علیه و وسلم امتیانو چې اوس الله جل جلاله دیدار د سر په سترګو مبارکو رسول الله مبارک د معراج په شپه وکړو اوس د هغه په سترګو مبارکو کې به څومره طاقت د خپل خوب پیغمبر صلی الله علیه و وسلم د سترګو طاقت تاسو اندازه ولګوئ زه راته نه ویم زه خو چې ټایم خو درته بدلته ویم چې ولاړ بدلته و محبوب علیه الصلاة وسلام په مدینه منوره کې او چې داسې مې بره وکتل نو په جنتونو به یې نظر ولګېده په جنتونو اول ته په باغونو کې ګرځېده او بیا وغوښتل چې د انګورو یو خوشم راوړم مسلم شریف حدیث دی خو بیا داسې لاس مبارک یې اوچت کړه په موس کې بیا راښکته کړه خپه مبارکه وخت کې بیا راروستو کړه صحابو تپوس وکړو چې محبوبه په موس کې نن ناشنا کار وکړو وی موس کې دغه شان په جنت کې مې چکر وو د انګورو یو زیلی یو خوشه مې ولیده ډېره زیاته ښکلې وه ما وی چې دا راشو کوم دا لاس مې هغې دپاره ور اوچت کړه دومره اوچتېږي بس دا لاس دا روحاني خبرې دي دا معجزات دي دا به دغه دادا مني عقل دا نه مني عقل دې کې کار نه کوي وی ما وی چې د امتیانو له راوړم چې دي د انګورو خو بیا مې سوچ وکړو چې د دې میوې تعلق په جنت کې الله پاک به وله په جنت کې ورکوي بس بیا راوروسته شو ولاړ په مسله مبارکې د سترګو مبارکو طاقت چې هغه اسمانونو کې وي یو سپق ځای خالي نشته مګر فرشتې پې ولاړې د رب ذوالجلال عبادت کوي څوک په سجده دي څوک په رکوع دي څوک په قاعده دي څوک په قیام دي بخاری شریف کې رسول الله صلی الله علیه و سلم مبارک فرمایي نو ولاړ په ځمکه او نظر په اسمانونو په جنتونو باندې لګي په عرش مولا باندې لګي رسول الله صلی الله علیه و سلم خو ډېر لوی مقام دی د الله یو ولی چې عبادات او ریاضات دی روکي او الله پاک ته نږدې شي نو هغه هم الله پاک داسې طاقت ورکوي لکه رحمان بابا رحمت الله علیه کې فرمایي چې په یو قدم تر عرش پورې رسي ما لیدلې د رفتار د درویشان
ولی رحمان بابا دروغ وایي تاسو به وایئ چې دروغ وایي نه دروغ خو نه وایي وی چې په یو قدم تر عرشه پورې داسې اولیاء الله دي د الله پاک تېر شوي دي چې هغې څه کوي چې یو قدم واړي نو د الله پاک عرش ته رسي په یو قدم. اوس تاسو اندازه ولګوئ چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم باره د قدم اندازه به څنګه وي چې د الله د یو ولی قدم عرش ته رسي د رسول الله مبارک قدم به چېرته نو دغه درجه دغه مرتبې الله پاک فرمایي لنریه من آیاتنا. معراج سفر مې ځکه ورکو چې دې دپاره چې زه دلته خپلې نښې وښیم خپلې نښې ورته وښیمه ځکه حبیب مې د چکر وله ورکوم که نه. لنریه من آیاتنا دا قرآن شریف 15مه سپاره سورہ بنی اسرائیل سورہ اسراء 1 نمبر آیت کریمه انه هو السمیع البصیر. بشک الله جل جلاله ډیر زیات ښه اورېدونکي ډیر زیات ښه لیدونکي دی. د رسول الله مبارک کم د راز نیاز خبرې دي هغه هم ډېر ښه اوري د معراج شریف په شپه او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چې دا ټول چکر دی دا الله پاک ښه ښکلې مشاهده کوي. دا ټول چکر او پروتوکول ارسینی چې د زرګونو فرشتو پروتوکول یو جلوس دی او محبوب علیه الصلاة والسلام روان دي. انشاءالله را روانه جمعه دا موضوع جاری ساتم د معراج شریف او حدیث مبارکه په بیانو. الله تبارک وتعالی د مولا د محبوب علیه الصلاة والسلام چې کوم داغه مرتبه ده او مقام دی د هغې د معرفت توفیق نصیب کړي. امتیانو نه هغه ایره شوې ده. امتیانو ته پته نشته امتیانو یې خو زموږ په شان انسانو امتیانو یې موږ د هغه په شان یو دوه خپې دوه لاس الله اکبر. امتیانو یې دلته ورته علم نه وه هلته ورته پته نه وه دونه ورته نه وه دا ورته نه وه هغه ورته نه وه. دا د امتیانو عقیدې دومره دی بعضې بدعمله خلکو خرابې کړې ویې غورځولې چې هغه داسې عظیم نبي او رسول مبارک چې د الله حبیب دی او هغه ورته د بعضې بدعقیدو خلکو څه کو راویسته او په سب کې ورسره ودرو چې ستاسو په شان دی بس خبره ختمه. الله پاک هم د داسې پلیتو عقیدو سره زما وساته. هغه سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی سب سے بالا و اعلی ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلی ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دغه عقیده به قبر ته ځان سره وړې دغه عقیده به دې بچو ته ښایې دې کې کامیابي ده او که په بله لاره عقیده لاړې نو تباه و برباد او غرق په دنیا او آخرت بشې. الله پاک هم د دغې بربادۍ نه سره زما وساته. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.